بسم الله الرحمن الرحیم. درنو خوږو قدرمندو کتونکو د دواخان جانا سلامونه قبول کړئ. قدرمندو د الیکشن مخه ده او څنګه چې تاسو ته پته ده چې په 8 فروری باندې د پاکستان د تاریخ د ټولو نه متنازع لیکن د ټولو نه اویټډ یا د ټولو نه منتظر الیکشن را روان دی او دغه الیکشن کې د ټولو نه سیوا چې دا وخت موږ ګورو او ډیپریس حالاتو ورته کړکېچن جوړ شوي دي او د ټولو نه سیوا د اټکولو کوشش د کومې پارټۍ کېږي او د هغې باوجود هم د خلکو په زړونو کې د خلکو سمندر ورسره دی. هغه د پاکستان تحریک انصاف پارټي ده او دا وخت یې خوش قسمت یم او ویاړ کوم چې د بونیر د سیمې نه د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ د مرکزي مشر چیرمن جناب ګوهر علي خان ورور جوهر علي خان را سره دا وخت موجود دی او نن هغې باقاعده د الیکشن کمپین باقاعده آغاز هم د مازو د سیمې نه وکړو. دې سره خبرې اترې کوو چې د حالاتو حوالې سره د دې د الیکشن کمپین حوالې سره او کوم چې د سپریم کورټ او د حکومت د دواړو دا دغه ده چې لیول پلینګ فیلډ چې دی هغه دې ورکړی شي آیا دې ته هغه جوړ دی او که نه دی. د ټول نه اول چې وطن نیوز ته د وخت راکولو یو جهان مننه. امازو ته بخیر راغلی. خوشحاله شي الله دې ښه ساته. دا راته ووایه د ټول نه اول د تمام پاکستان د عمران خان نه وروستو دغه دومره غټه پګړۍ راوچته شوله او ستاسو کورنۍ ته وسپارلې شوه دغه بوج څنګه محسوسوئ او دغه حوالې سره ستاسو څه تاثرات دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو د الله رب العزت په اربونو په کربونو شکر چې څومره د هغه شان دی د هغه د شان مناسب شکریا ادا کوم او درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا د عمران خان شکریا ادا کوو چې په دې موجوده حالاتو کې هغه د دومره ذمواري چې دا د بل چا د وړو نه وه او خدای له ثنا په دې وایو چې دغه سر هغه الله پاک په بونیر کې پیدا کو بیا زموږ په کور کې پیدا کو نو موږ د الله تعالی هغه شکریا او ثنا نشو پوره کولی. د الله نه سوال کوو چې خدای دا کومه پګړۍ دې را په سر کړې ده زموږ سر د دې د وړو قابل نه دی خو ته راله په هغې کې طاقت واچوې چې یاره هغه پګړۍ موږ په هغه طریقه ووړی شو په کومه طریقه چې د خلکو اعتماد کړی دی او انشاءالله تعالی چې کوشش وکړو چې د هغه امانت عمران خان یو امانت سپارلی دی نو دغه امانت له د الله نه سوال کوو چې الله پاکه د امانت زموږ سره د امانتو په توګه باندې وساتلی کړي. عمران خان مخکې هم د پارټۍ مشر و اوس هم د پارټۍ مشر دی او سبا به هم د پارټۍ مشر او دا موجوده حالات داسې دي چې د حالاتو سره انشاءالله چې هغه په کومه ورځ راغی د هغه امانت دی هغه ته به په امانتو سره وسپارلی شي که خیر. جی یو طرف نه که پی ټی آی په بیرسټر ګوهر باندې په بونیر باندې غټ اعتماد وکړو ولې دا تمام د اعتماد خبره ده که نه غټ غټ چودران په کته نور مو او د ډیر وخت نه د بیرسټر سم نه مخکې په پارټۍ کې بل طرف ته د بونیر د خلکو هم امتحان دی. تاسو اوسه پورې د ان ټیکټونه چې دی نو هغه تقریبا کنفرم شو لا د صوبایي نه دي شوي بیرسټر په خپله دلته نه کې ولاړلی الیکشن ته په کوم نظر ګورئ آیا په 8 فروری باندې الیکشن نه چې کېږي او د بونیر کې د پی ټی آی څه پوزیشن دی؟ دا خو ظاهره خبره ده چونکې د پارټۍ چیرمین دی نو پای کې خو شک نشته چې د پارټۍ چیرمین دلته به ولاړي نو د دغه به حلقه ده او مخکې هم د خلکو په هغه باندې چې کوم اعتماد اظهار کړی او یا د هغه وخت کې د پارټۍ د کمزورۍ یا زموږ څه داسې بل د غلطۍ نو څه په ډېر لږ څخه باندې بیرسټر پاتې شوی و هغې ته موږ هار نه شو ویلی خو د پاتې کېدو یو خبره وه. اوس انشاءالله تعالی د تېر وخت خو په تېره ير دی خو اوس دا روان حالات چې کوم مونږ وینو انشاءالله تعالی چې 70% نه خو زیات زما امکان دغه د یقین دی چې انشاءالله دلته به د پی ټی آی په حق کې به 70% ووټ به دلته خلک پول کوي خو د نارینهو دي که هغه د زنانهو دي په زنانهو کې هم اویرنس دومره راغلی دی چې اوس نن زما خیال دی زموږ په علاقو باندې چونکې زموږ دلته کې دارومدار ټول په بیروني دنیا باندې دی نو زموږ نارینه اکثر په بار دي نو د نارینهو د ووټ نه د زنانهو د ووټ ریشو زیاتی او هغه مې یقین دی چې انشاءالله تعالی پای کې 70% نه چې په هغې کې به زیات پرسنټ د پی ټی آی پاک کې وي او بیرسټر ګوهر چوکې د علاقې د خاورې بچی دی د هغه پاک کې خو بیا ډېره تمه لرو د خدای نه به هم سوال کوو اره د بونیر د خاورې نه به هم تمه لرو چې دا کومه پګړۍ دا کوم اعتماد چې په بونیر شوی دی نه د خپلې پګړۍ خیال وساتئ انشاءالله کوي به داسې. او دویمه خبره تاسو وکړله د صوبایي په حواله باندې نو ټکټونه لا تقسیم شوي نه دي هغې باندې پروسس کې روان دي او پروسس شروع دی او چې په کومه وشوله
نو ټول د پی ټی آی ورکران دي د عمران خان سپایان دي نو چې په کوم ورځ باندې چاته چې ټیکټ میلاو شو دا پکې نشته دی چې محبوب بابو یک بي سي چې کوم یو کس ته میلاو شو نو زموږ د ټولو په شریکه باغه امیدوار یو انشاءالله کوو بوله او د الیکشن چونکه شکر الحمدلله شیډول اناونس شوی دی تاریخ مقرر شوی دی نو تمام ده خدای دې هغه حالات نه پیدا کوي او موږ هم کوشش کوو چې هغه حالات سره مخ نه شو چې الیکشن ملتوي شي او انشاءالله کېږي به په خپل وخت کې خیر برسټر صاحب چې هغه ته ټوله پارټي حواله ده او یقینا د پاکستان هم دی پاکستان نه بار هم ده د یو کس سمبالښ یا د یو کس د کپاسټي دومره نه دی چې هغه ټول هینډل کړي ستاسو د هغې د مشر ورور په حیث باندې په اوږو باندې ډېر غټې ذمهوارۍ دی او بونیر کې دا وخت تاسو ذمهوار یې د دې نه مخکې د دې حالاتو نه لږ نه مخکې په بونیر کې په پارټۍ کې څو دړې وي تاسو ګورئ اوس هم په پارټۍ کې هغه دړې شته او که نه اوس د حالاتو د خلک خصوصا پی ټی آی چې دا متحد کړه دا بعضې خبرې خو د وخت سره کېږي دا خو سړی په کور کې چې څومره وي نو په رورولۍ کې د ټولو نه چې څومره ډېر نزدېکت راځي دومره ډېر خفګانونه راځي خو چې کله هغه ایم راشي یو موقع راشي نو بیا که هر څومره وي دا خلک چې یو بل په پښتو کې خلک متل کوي بد رورو په کار به مې راشي نو دا رونه دا پارټي چې دن دا کور دی دا پارټۍ کې چې هر څنګه وي دا بد رور چي نو دی بیا چې کله موقع راشي دا رور بد ځای ویني دی بیا رور بدې ته نه پرېږدي نو دا پارټي کې موږ هر څوک یو کو دړې دي او کار څه دي خدای دې پکې هغه دړې نه پیدا کړي چې د یو بل بد وکړي انشاءالله موقع له به یو وي خلکو ته بونیر پارټیکولرلی څه پیغام ورکوئ د بونیر خلکو ته خو هم درخواست دی خصوصا چې دا تیر حالات تیر دي او تیر یې او باقي روزګار نو خدای د سره احسان کړی دی او زمونږ هم دا تمه ده چېرې هغه کار به وشي چې د بونیر د خلکو په سوچ کې به نه راځي خو دا خلک د هغې خول نه راووته په کم کې چې ځان خلولی نښتې نه دي په کم کې چې ځان وروستی دی نو زما د بونیر خلکو ته خویندو منډو ته وروڼو ته ټولو ته مشرانو ته درخواست دی چې د هغې خول نه ځان راوباسئ جدت ته خلک رسېدلی دی دنیا کم ځای ته ورسېده موږ لا په کم ځای کې ناست شو او انشاءالله تعالی چې داسې حالات په خدای جوړ کړي چې د خلکو به په تصور کې هم نه راځي چې هغه خدای پاک هغه مهرباني راولېږي او تمه به لرو د خدای انشاءالله ډېره زیاته مننه وطن نیوز ته د ټیم راکولو یو جهان مننه